بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو، ابل ورځ په خیبر ایجنسی کې واقعه رااله. ماشوم کوی ته ولیدو او ستا د پاکستان زمونږ د پاکستان چې کوم ریسکو اداره ده هغه رااله ټول ورځ پسې لګیا و. اخیرا ماشوم یا شاید ورلیدلی و پای کې تی ساتلې وه، خو ماشوم پکې دننه مړ کړه شو. د ریسکو سره زمونږ نیوکلیر هتیار ملک ته ګوره او زمونږ ادارو ته ګوره. لکه د هغو سره داسې مشینري نه وه چې اوس راغلی وی کویه یې راسپړدلی وی چې یاره دا ماشوم لکه که مړم دی نو راوښکل خو غواړي، دا به خپل خاندان ته حواله کول غواړي، د دې به د مور او پلار به څه وایي. لکه دا خو لون سړی هم کولی شي چې هغه مکمل لون یې وي چې لکه ربی دا شیول راولی او دغه راولی دا غټه مشینري راولی او دا کویه راوسپړی مکمل. ستا دغلته بله ورځ د طالبانو حکومت راغلی په افغانستان کې. د نن نه 3 میاشتې مخکې لکه 4 میاشتې مخکې په افغانستان کې یو ماشوم کوی ته ولیدلی و او ټوټل حکومت انتظامیه دا کوی په غاړه ورته ولاړو چې څو پورې دا ماشوم موږ راوښکلی نه. د هغو چې کوم ارمي چیف دی هغه ورته ولاړو، د هغو کوم وزیران دي هر ورځ به درتله. تقریبا په 10 که 15 ورځو کې ماشوم راوښکو. په پاکستان کې اوس څه چل رهی و؟ پاکستان کې ورته وایي دا راوتو نه دی، هسې مړلی د پاسه یې پېښه ور واچولې او قبر یې کویه وله قبر کو. دا زمونږ ملک دی، دا نیوکلیر هتیار دی. ګوره دا دونه بې شرمه دي، دا تللي دي او په کم ملکونو پسې چې د اوسه پورې دا پراپیګنډې او بکواسونه او پارلیمنټ کې پسې خبرې کولې. نن هغو ته ناست وي یاره بهی ما له امداد راکړه، ما له ډالر راکړه، ما له غنم راکړه، زما له پاکستاني قوم مري. دا دونه بکواس او دونه دغه زمونږ د پاکستان چې کوم حکومت ادارې دي او دغه دي. لکه د الله بنده دنیا کم ځای ته ورسېدل. نن دغلته بله ورځ افغانستان دی 40 کاله وجنګېدو او ماشوم هغه راوښکلی شي او ته نشي راوښکلی. تا ته ګران دی چې یاره خاوره پې ور واړوه او بس دفن یې که په دغه ځای کې. هسې هم دې څه نه جوړېږي. دا ملک دی زمونږ. اندازه دا معلومیږي چې زمونږ ملک مکمل تباهي ته پرته شوی. دا مکمل دغه دی، ډیفالټ دی. د عمران خان نه خبره دی ډیفالټ شوی دی مکمل. ځکه چې ریکس والا که ماشین راولي نو پیسو چاله به ورکوي، پیسې به په کرایه به ماشین راولي. هغې سره پیسې نه وي ځکه به نشي به یې راوستی که نه. نو دا ملک دا به د دې خلکو د چلولو کار نه دی. دا چې نور خلک راشي او دا سیسټم نور خلکو ته حوالې شي دا به لټېږي. کنې که څوک دې په انتظاري چې بهی دا به پیپلیا راشي دا به ټیږي، دا به مسلم لیګ نون والا راشي دا به ټیږي، یا دا جمعیت علما اسلام والا به راشي دا ټیږي. نه نه نه، دا د دې خلکو کار نه دی. دا 75 سال وشو، هر یو تن نه موقع راغلی ده، هر پارټۍ له موقع راغلی ده، هر یو کس په دې پارلیمنټ کې ناست دی، وزیر شوی دی، وزیر اعظم شوی دی، وزیر اعلی شوی دی، چې کومې پارټۍ دي دغې. دا چې یا نور دا ملک بل چا ته حواله کړی شي نو بیا به څه حل وځي. کنې دا نه دی. ځکه چې یو ماشوم ته یو د کوی له ماشوم نشي راوښکلی، اساسه داسې مشینري او حالات نشته. نو ته ماته ووایه نو موږ به جنګ څه وګټو او موږ به دغه څه وکړو. دوله چغې وایي چې راځئ کشمیر، کله د کشمیر بارډر ته منډې وهي، کله د افغانستان بارډر ته منډې وهي. ته یو ماشوم راوباسه موږ بیا پته ولګي چې ستا ملک څونه په اوبو کې دی او څونه دا بهر دی. والسلام.